السلام علیکم عزتمنو نیدم ګل ویلی چې ما خودکشي کوله خو زه مې خپلو ملګرو منع کړم او خودکشي مې د څه د وجې کوله. عزتمنو ټول معلومات درته په دې ویډیو کې وایم. د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښان ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي. عزتمنو نیلم ګل ویلي دي د مراد ښځه خو اوس یې نه ده، ځکه یې نه ده چې اوس مراد دویم واده وکړو او نیلم ګل وایي چې مراد دې اوس ما ته طلاق راکړي، خو مراد ورته طلاق نه ورکوي د دکې د وجې نه چې د دې بچته کې بل څوک خوښ شوي وي. نو مراد اوس د دکې د وجې نه نیلم ګل له طلاق نه ورکوي. اوس نیلم ګل ډېره زیاته سخته تنګه شوې ده، وایي چې زه خودکشي وکړم، خو نیلم ګل ته خپل ملګري وایي نه خودکشي مه کوه، دې ژوند سره دې وجنګېږه، ځکه چې خودکشي دې وکړه خو تا د خپلې زندګۍ خار ومنو، خار مه منه او خپلې زندګۍ سره وجنګېږه. ځکه د دکې د وجې نه خودکشي کوله مراد ډېره زیاته سخته تنګوله، ویلې چې زما کور ته راشه او ما سره غلط تعلقات وساته. خو نیلم ګل ورته یو ځل انکار کړی دی، ورته وایي چې زه به مړه شم خو تا سره به هېڅکله داسې څه تعلقات ونه ساتم او نه ستا ملګرو سره. ستا ملګرو سره به مې مخکې تعلقات ساتو خو د ستا د سترګو. اوس د ستا کوم یو ملګری راځي نو زه ورسره په عدالت کې ورسره کیس واچوم چې راشه دا ما سره دغه شانتې غلط کار نه کوي. او عزتمنو ویلې دي نیلم ګل د هغه د خپلو ملګري په خبرو باندې باور کړی دی او ویلي دي چې دې زندګۍ سره او دې ژوند سره به یې زه جنګېږم، هېڅکله زه خار نه منم، خو دا مراد وي که هر یو کس وي زه ورسره یعنې جنګېږم. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښان وښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي.